وکړه چې اوس څه وکړو بدر کې د دې سره وجنګېږو که نه دا بله قافله چې دا تجارت سامان دی ورسره نو الله وایي تاسو دا خوښوله چې د تجارت د سامان دا قافله تاسو رانیولې وي د الله فیصله دا نه وه د الله فیصله د جنګ وه نو الله حکم وکړو چې جنګ وکړئ نو بدر ته دې لاړل هلته وجنګېدلو وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ وَكَلَّ چې وعده وکړه الله تاسو سره احدى الطائفتين یو دغه دوه ډولونه انها لکم چې یقینا دا به ستاسو دپاره وي وجنګېږئ مالي غنیمت به ستاسو دپاره وي غلبه به ستاسو وي وتودون او تاسو خوښوله ان غیر ذات الشوکتي چې یقینا غیر اسلحه والا ذات الشوکتي غیر اسلحه والا چې اسلحه ورسره نه وي یعنی تجارت قافله تكون لكم دا شي ستاسو دپاره ويريد الله اراده کول الله فیصله د الله دا ويحق الحق را چې ثابت کی حق لرا وکلماته په خپل فیصلو باندې ويقطع دابر الكافرين کټ کی مونږ د کافرانو ليحق الحق دې لپاره چې ثابت کی حق زای ور کی حق لوزمکه کی ويبطل الباطل او ختم کی باطل ولو كره المجرمون اگر کبړي غني مجرمانو استغيثون ربكم فاستجاب لكم دا هم ترغیب مدد مو د الله تعالی د دین مدد مو کو بشارت او نصرت استغیثون اگر چې تاسو فریاد کو ربکم رب خپلتا فاستجاب لكم نو قبول کړه کو تاسو د فار انی ممدکم چې ګنن زمداد کوونکې مستاسو به الف من الملائکه بزر ملائکه مردفین او بل بصیراتن کی سوره ال عمران کې وی چې 3000 یا 15000 دلته زر یادې دا چې کم دینو هغه چې کم دینو بار आवाजونه لګولو چې د قرز ابن جابر د طرفه چې کم دینو زر لخر را روان دي الله وی زر ملائک در لګم دوباره غي 3000 لخر را روان دي اوازي وي ته الله وی 3000 ملائک در لګم بیا غي 15000 را روان دي الله وی کدی په دغه جوش او خروش او کومه جذبه چې وسته په دغه کې باندې 3000 نه 15000 دی راشي 15000 ملائک په در لګم نو الله رب العزت ترغیب ورکړي چې د دین مدد وکړي نو تاسو امداد به الله کوي کله چې تاسو د قبول فریاد وکړ خپل رب تفاستجاب لكم فاستجاب لكم نو قبولتیا وکړه تاسو لپاره لو انی چې یقینا ز امداد کوونکې مستاسو به الف من الملائکه بزر ملائکه مردفین او بالبصیرات لنکی وما جعله الله نغر زول الله دار علی گل د ملائکه الا بشرا مگر زیر ولی تطمئن دیر پاج مطمئن شي به په ایمان قلوبکم زړه تاسو دار اطمینان قلبی د پاره که یو فرشتہ راغلی وي د عذاب د پاره نوم کافی او الله چې را تعداد دغه مقابله کې ذکر کو 0.305 هم د اطمینان قلبی د پاره ومن نصر نو امداد الا من عند الله مگر د طرف د الله نه ان الله یقینا الله عزیز ذو اور د حکیم حکمت والده اذ یغشیکم النعاس امانه منه نمونه د نصرت او بشارت در عبد القبد ربط القلب چې الله غزنونو پټای ولګولې مضبوطی کړای ایز وغشی کوم الناس وکله چې پټ کو تاسو لره جوټي امانه منه امانه طرف د الله نه وينزل عليكم من السماء په بدر کې شپه تیر شو سحر را پاسې د بعض مرګورو صحابه کرامو ته بکې لوی بیودسی راغلی والله رب العزت باران ورو وينزل عليكم من السماء راور بتا سماینده برنه ما انبو لیو طاهرکم به لرپا چې پاک کی تاسو بده باندې ويذهب عنكم ولری کی تاسو نه لری کی لری باسی تاسو نه ختمه کی تاسو نه رجز شیطان پلیتی د شیطانو وليربط على قلوبكم دیر پاچ پټای ولګي پزړو تاسو باندې ويثبت به الاقدام مضبوط کی پای باندې قدمونه تاسو اذ يوحي ربك الى الملائکه کله چې وحی وکړه ربستا دی چې کم دینو هغه طرف ته ولاړو چې هغه طرف ته شګه او بل طرف ته راي طرف ته خاور ونه چې باران شنو شګه حق لکه شو د اوخ په به مضبوطه لګي دا بل طرف ته خټي ویل کافرو طرف ته نغي بخویدل پکې دام د الله د امداد یو نه هوا ایزو هی ربک کله چې وحی وکړه رب تعالی الملائکه ملائکه ته حکم ورته وکړو انی معکم چې یقینا زستاسو سره ما فتم فثبت الذين مضبوط کړه کسان امنو چې مان راوړل سول کیف قلوب الذين كفروا زرد چوبه غرزم بزرون دا کسانو چې کفر کړل رعب فضربوا فوق العناق وهي پاسه د سټونو نه فوق العناق دا فوق چې کم دی زائد دی العناق یعنی په 60 وای دا 60 ولا رسوي یا فوق مبالغه د بار دی چې زائد علالولو بګه هغه چې کم دی خطا کوي ما او دا رنګ د 60 د طرفه علالوي نو دا الله حکم په جهاد کې چې مسلمان اول جنگ کین او چې جنگ شروع کین بیا الله رب العزت وي دغه د علالول د ځای بګ سین کوي په 60 رسوي فضربون وهي فوق العناق پاسه د سټونو وضربوا وهي منهم د دین کل بنان هر یو بند ذالک بانهم دا د دی وجنه چې کینن دا بدبخت چي شاق الله دی مخالفت د الله کړو نافرمانی د الله کړو او رسول او د پیغمبر د الله و مې یشاقق الله سوک چې نافرمانی هغه سوک چې نافرمانیو کې د الله ورسول او د پیغمبر د الله فإن الله یقینا الله شدید العقاب سخت عذاب والده ذالکم فذوقوا دارنګ تاسو فذوقوا نو سکه عذاب وان للکافرین یقینا د کافر د کافرانو عذاب النار اور د عذاب د اور دی یا ایه الذین آمنو
او اوله قاعده استقامت او حرمت د فرار. چې کله ور مخامخ شوي نو اول صفت چې تاسو چې کوم دینو مضبوط شي او دارنګ استقامت سره ودرېږئ او دارنګ فرار او تیخت د میدان جنگ نه حرام ده نو بشاکیږئ بنا. یا ایها الذین آمنوا د ایمان خاوندانو اذا لقیتم الذین کله چې مخامخ شئ تاسو دا کسانو سره کفرو چې کفر یې کړل زحفا په ګڼه کې فلا تولوهم الادبار نو ماړوئ دي شاګانې یعنی په تیښته واپس نه مه راځئ. فرار عن الزحف دا چې کوم دی حرام دی د جنگ نه به تښتی نه. او من یولهم هغه څوک چې واړوله دوی ته یومئذ په دغه ورځ باندې دبره شا چې شا یې کړه ورته په دوو طریقو باندې دا دوه صورت ته مستثنا دي الا متحرفا لقتال مگر چې چل کوونکی لپاره د جنگ او متحیزا الی فئه یا زینونکی خپل ځان رسونکی خپل ډلې ته چې یاره مخکې ډېر تللی واپس راځي خپل ډلې خپل یونټ ته ځان را رسوي یا چې کوم دی لپاره د چل او تدبیر چې دشمن په ځان پسې شاته راولي بیا یې هلاکوي. نو دې دوو صورتونو کې اجازت دی. د دې نه علاوه په جنګ کې به شا کېدل حرام دي. فقد باء نو دې دوو صورتونو نه علاوه څوک چې په جنګ کې په شا شو په جهاد کې فقد باء نو په تاکید سره دی راګیر شو بغضب من الله په غضب کې له طرفه د الله نه ومأواه جهنم زائد جهنم دی وبئس المصير ډیر بد ځای ورتلو دی. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم نمونه د نصرت الهی چې شام ونکړه دارنګ مضبوط پاتې شو نو الله فرای ملائک راولېږل. فلم تقتلوهم نو تاسو نو وجلی دی ولكن الله لیکن الله قتلهم دی وجلی وما رميت اذ رميت او نه وشتی تا به کله چې وشتی تا را خاورې نه وی رسولې تا را خاورې د سترګو ته اذ رميت کله چې دی وشتی ولكن الله رمى لیکن الله دا رسولې د سترګو ته ولدارنګ غشي چې تاسو وشتل دا الله رب العزت وشتلو وليبلي المؤمنين دې لپاره چې امتحانو کې په مؤمنانو منه خپل طرف نه بلا ان حسن به ازمایش خستا ان الله سميع عليم یقینا الله اوریدونکو په ذات ته ذالکم دارنګ تاسو ان الله یقینا الله چې موهینوس پکون کې قید الکافرین تدبیرون او منسوبو د کافر لرا ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح بشارت مؤمنانو ته یره کافر ہوتا ان تستفتحوا کچر تاسو طلب د فتح کوي فقد جاءكم الفتح متاکی سر راغ تاسو نه تاسو را فتح وان تنتهوا ای کافر کچر من شو تاسو فهو خير لكم دا بغور استاو ظفرا وان تعودوا کچر تاسو را واپس شو نعود من بمرا واپس کیو یعنی که تاسو دوباره میدان جنگ ترا کوزیږئ او تاسو چې کوم دی جنگ شروع کوي نو زما مرګري ما دوستانو مؤمنان غیبم چې کوم دی دوباره دغه ته بل جنگ او جهاد حکم یې بم را کوزیږي بیا به دغه سیمداد د الله برازي او دغه عذابونو به پتا سو ولن تغني عنكم فئاتكم په دنیا کې هر دغه چې کوم نه خپل باغی وجنی هر قانون او خپل ملک دغه چې کوم دی دا قاعده چې خپل د ملک او د خپل آئین او د قانون باغی نه پریدون د الله رب العزت چې دوره لوی ذات تر خپل آئین او د خپل قانون باغی وسنګ پریدي. جهاد دا ظلم نه دی دا الله تر طرف نه چې کوم دی په مرتد د وجلو یو طریقه الله خو دلی دا هر څوک خپل مرتد او خپل باغی هغه وجنی نو که دین اسلام د خپل باغی او د مرتد د وجلو حکم وکړو نو په دې کې صدا سه حرج دی. دارنګ انسان پیدا د خلافت ترې او خلافت ویلی شي پزماکه د الله قانون د الله پزماکه د الله په بندګانو باندې نو د دې لپاره به جهاد راځي. نو داغه کې بچ کم دینو بیا جهاد راځي وین تعودون او که تاسو راګرځنه مونږ هم راګرځو ولن تغني عنكم فائدہ بدرنه کی تاسو تفیاتکم دل تاسو شي نه سيزو ولو کا صورت اگر کړه زیاتی د کافر وډلی به کافر لس پر دیونه کی اگر کا زیاتی وان الله یقینا الله مع المؤمنین سره د مؤمنانو نه دی. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله دویمه قاعده مرتب په دویم صفات چې ذات الیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا نو چې اطاعت د الله او د پیغمبر کوي روزونه به مضبوط وي زادتهم ایمانا یعنی جنگ کې قانون الهی او سنت د نبی علیہ السلام دا به دستور وي د مسلمان. یا ایها الذین آمنوا ومؤمنانو اطیعوا الله تابعداري د الله کوي او رسول او د پیغمبر د الله ولا تولوا عنه ما وړای د دینه د دې حکم د اطاعت نه وان تم تسمعون په داسې حال کې تاسو یې د اوریدونکو ان تم تسمعون تاسو دا منئ ولا تکونوا کالذین هم کې بشان دا کسانو قالو چې وي سمعنا من غواوري وهم لا يسمعون وغي په عمل نه کوي. ان شر الدواب یقینا بدتر په زنده سرو کې عند الله د الله په نسبانه الصم وغکوند البکم غونګيره الذين خلق لا يعقلون چې بای کې عقل نشته نو مخالفت عمل هغه چې کم نه دی دومره بدترین کو چې مخالفت کوي د الله او د الله د دین الله ودا کوم دی د چې کم نه غونګيره حق نه وي او نه چې کم دی ویل شي عقل بکی نشته. ولو علم الله فيهم خيرا لا اسمعهم کچری الله په جاندې الله ته بدی کې خیر معلوم شوی کچری معلوم شوی الله ته فيهم د دې پر اذنونو کې خیرن څه خیر او انابت لا اسمعهم نه ما دې ته به اول کړي یعنی دې ته به دین دا قبول کړي په دی باندې د الله ته دې پزنونو کې څه خیر څه انابت هغه الله ته معلوم وي
دی پزړونو کې زده او عناد نه الله به دې تر ایمان نصیب کړو ولو اسمع ما کو چرتنی ته اورولې بغیر د انابت نه د دې پزړونو کې انابت نه ودی تر اورولې لا تولوا ندی باوړېدل وهم مورزون دی و مخړون کی یا ایه الذین آمنوا د ایمان خوندانو استجیبوا لله قبولتیا د الله د حکم کوي او رسول پیغمبرو اذا دعاکم کله چې ولی تاسو لما غ مسلې ته یحییکم چې تاسو ژوند کوي په غیمانه جهاد طرف د خرابلی پای باندې تاسو چې کوم د قومیت را ژوند کوي ادارنګ تاسو زونه عقاید او پیرا ژوند کوي نو تاسو د پیغمبر او د الله د حکم هغه فرمانبرداري کوي معنی وعلموا بوشن الله چې کنا الله يحول بيننا من پردا چې پردا کیږي حایل کیږي په میانځ سړی او قلبي او د زړه د کې وانه یقینا شاندار دی الله تبا تو شرون تاسو را جمع کړی شي الله د انسان د زړه او دغه په میانځ کې چې کم دی دغه د ارادو په میانځ کې پردا دی الله چې سو غواړي هغه کیږي د الله په ارادو باندې واتقوا فتنه یریږي د امتحان نه عذاب نه لا تصيبن الذين چې نبر سیګه هغه سم ته ظلمو چې ظلم کړل منکم تاسو نه خاصتا یوازي چې هغه ته نه رسی یعنی که تاسو jihad پرې خو دو نو هغه امتحانونه او عذابونه چې کافر او ترسي او یوازې بیا ته نه رسی تاسو ته بیا را رسی تاسو باندې ظلمونه کیږي عزتونه هو پامال کیږي او دارنګي درگاهونه عبادت خانه به مورانيږي او غلامی و بیا د بل قوم کوي که jihad مو پرې خو دو وعلم هو شان الله چې کنا الله شدید العقاب سخت عذاب والده واذکروا اذا انتم قليل بہادری او ترغیب چې قلت نه مې اړيږي انعامات الله تعالی ته ګوره تابعداري د الله کوي واذکروا یاد کړئ ځان تم کله چې وای تاسو قالین لګ مستضعفون کمزوري ګڼل شي په لوز پزمکه کې خلکو تاسو کمزوري ګڼل او لګ وای تخافون تاسو یریدا یتخطفکم الناس جواب نه تاسو خلک د زمکه نه تاسو یریدا چې مونږ لګ یو نو مونږ بعد کشروي را باندې وکړو واو باندې د زمکه نه فاواکم نزیدر ک الله تاسو ته وایدکم مضبوطی کړی تاسو به نصر په خپل امداد باندې ورزقکم رزق درګه تاسو ته مینه طیبات رفاقنا لعلکم تشکرون جهما تاسو شکر وباسئ الله رب العزت مضبوط کې غلبه درکړه فتح درکړه یا ایه الذین آمنوا د ایمان خاوندانو سلورمه قاعده چې خپل ذمہوارو کې کمی مکوي چې خپل ذمہواری الله کوم حواله کړل کوم منصبونه عہدین پای کې چې کوم د خیانت مکوي یا ایه الذین آمنوا لا تخونوا الله او د ایمان خاوندانو خیانت مکوي د الله سره او رسول الله پیغمبر سره وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوي د خپل عہدو سره وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې خیانت ګناه ده وعلموا فوش ان اموالکم چې یقینا مالونه تاسو او اولادکم اولاد تاسو فتنه امتحان د تاسو لپاره وان الله یقینا الله چې عنده د الله سره اجر عظیم اجر دی لوی نو د دنیا د وجه نه چې کوم له jihad مپرې دی چې تاسو چې کوم له په مالونو دارنګ د خپل اولاد او دغې د لپاره چې کوم نه تاسو jihad پرې دی د دنیا دغه لپاره ژوند لپاره دین پرې دی د دین او ستوکېږي نو دا کار مکوئ دینه کلار شئ